बुजुर्गों दफ्तर के नाम पर आज का ये अजीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून د من کتونکو د وخت مونږ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته ولاړ یو. دلته د پی ډي ایم له اړخه احتجاج شروع دی. د احتجاج کې د چې کوم د چیف جسټس دی د سپریم کورټ د هغې نه د استعفې غوښتنه کوي. د وخت مونږ وګورو د مختلفو پارټیانې ډلې را روانې دي. د دې چې کوم مرکزي قیادت دی هغه له تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. 13 ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس بندیال صاحب عمران خان ته ضمانت ورکړی و. د دې ضمانت په خلاف د پی ډي ایم چې کوم مشران دي د احتجاج اعلان کړی دی او دغه احتجاج د وخت دوام لري. دلته به موږ راځو د مختلفې پارټۍ چې کوم ورکرز دي هغې نه به پوښتنه کوو چې د دوی څه غوښتنه ده. उस वक्त से घबराएं डरे और लाडले को इंसाफ न दें सबको इंसाफ दें. که چرته د عدلی فیصلې ټیک وي او په ایماندارۍ وي نن به دا حالات خراب نو. دا څومره حالات چې خراب کړي دي د نیاز د عمران په مینه کې عدلیه ډېره لرې تللې ده. لہذا مونږ صرف دې له راغلي چې عدلیه د انصاف وکړي او د عین مطابق د کار وکړي او غیر عیني فیصلې مونږ ته قبول نه. बीबी को सड़क पे शहीद किया गया और कोई अदालत कोई कुछ नहीं बोली. उसके बाद 14 साल हमारे जरदारी साहब जेल में रहते हैं और उनको हमेशा कहा जाता है कि खड़े होकर साइन किया जाए और उनके बेकसूर होने के बावजूद उन पर जुल्म सितम होता है. और एक ये लाडला है जिसको मर्सिडीज़ मुहैया की जाती है, जिसको देख के जज साहब कहते हैं बड़ी खुशी हुई आपको देखकर. मेरा ख्याल है उन्होंने उनको देखने के लिए शायद जेल बुलवाया था. مونږ اصل کې ډیر زیات دی ته ځکه په خوشبینه نه یو یا په هغه نظر نه ګورو ورته چې دا د دوی په منځ کې مسالې یا د شیونه راتلل که اوریجنل وای یا د دغه نور خلکو نه مونږ څه توکل لرلی بیا خو ډیره ښه خبره خو اوس معنا دا ده چې هغه صرف د دوی سره لار سمول غواړي. نو بیا هم ولس ته څه داسې کیسه خبره نه راځي چې مونږ دا خبره کوله چې ډومیسایل فرق تای په علاقو کې فرق تای دی پښتون خوا کې یو حالات دي په پنجاب کې بل. نو هغه شیونه د بل ورځ هم تاسو وکتل چې د کور کمانډر کورس وزول کېږي خلک دننه ورځي هغه پوره مندي څوک په لاټي چارج هم نه کوي. خو په بټخیلا کې یا د پښتونخوا په مردان په بل ځای کې چې خلک راوځي د هغې پارټي دي د هغې خلکو په ضد احتجاج دی یو مجلس دی خو صرف علاقه بدله دلته به ګولې پې وریږي او په بل ځای کې چې دی هغه ته به هغه ځایونه خالي میلوي. الحمدلله دا خبره تر لمر نه واضحه ده هر سړي ته چې موږ سورې میلیون مارچونه وکړه. الحمدلله دغه اسلام آباد کې موږ 21 دن درنه ورکړه خو په هغې درنې کې زه په قسم سره درته وایم چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې کومې د مالټو ونې په منځ پټلو باندې لګېدلې وي هغه مالټو ونې هم چا مالټې یې ونه کړې جندې پرې داسې پر امن احتجاج مو وکړی او اوس به موږ الحمدلله دا ټول د موږ ورونه دي او که موږ دې ته نقصان ورسوو نو دا د دغې ملک نقصان دی بیا به د دغې ملک خزانې نه دا پوره کېږي. और जब सुप्रीम कोर्ट में केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट हमने ये रैली निकाली, हम रोज़ाना निकाल रहे, मुल्तान से आए हैं. लेकिन जब से चीफ जस्टिस ने उस लाडले को जिसने हमारे कोर्ट कमांडरों के घरों को आग लगवाई हमारी आर्मी के खिलाफ बोले उसने इतना उसको रिलीफ दिया कभी आज तक सुना आपने 75 साल दौर में कभी किसने आर्मी चीफ के घरों में या हमारे कोर्ट कमांडरों के घरों में आगे लगवाई हूँ. सही और बंदा सामने सबूत भी आ गए हैं उसके बावजूद इतना बड़ा रिलीफ. हम ये रिश्तेदारी अब नहीं इसको निभाने देंगे. मुर्दाबाद चीफ जस्टिस मुर्दाबाद. بالکل که د من کتونکو تاسو به د مختلفې پارټۍ ورکرانو خبرې اورېدلې وي. د وخت چې کوم د مختلفې پارټۍ خلک دي دا د قافلې په شکل کې دېسې ته رانوځي او چې د دې چې کوم تعداد دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي. مرکزي قیادت د مختلفې پارټۍ چې کوم دی هغه لا نه دی راغلی خو د دې وخت د چې کوم وکیلان دي هغې په سټیج باندې خپل تقریرونه جاري کړي دي. بالکل دې وخت پوره چې کومه دا درنه ده الله پوره هم نه ده هېڅ قسمه بدنظمي د وخت موږ ته په نظر نه درغلی. د خپل کیمرامین سید رسول سره اجازه نه غواړم. خوشحاله اوسئ.